اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زم فضل نبی زم نور خالق خټک. ملګرو په سوشل میډیا باندې نن نه چې کوم یو دغه شروع شوی دی یو مهم شروع شوی دی هر طرف ته د فروټو بایکاټ نو دا فروټو بایکاټ مطلب دی چې د سم دغه دا فروټ بایکاټ چې کوم دی د مطلب څه دی او آیا دا فروټو بایکاټ به څومره حده پورې کامیاب وي نو دې په دې هکله به مونږ تپوس کوو د خپل سینیئر جرنلسټ د نخوا د پریس کلب سینیئر ممبر هغه نور خالق صاحب نو خالق دا وایه چې کوم دا یو مهم شروع شوی دی د بایکاټ مهم په سوشل میډیا باندې د دې حوالې ته تاسو ته زموږ ناظرین آگاه کړئ چې دا مهم څه شی دی. زه وایم د کم مهم چې شروع ده دا د دې پر روان ده چې ته لګو ګوره مالټې وګوره 300 دي، هندواڼه وګوره 100 روپۍ کیلو ده، خټکۍ وګوره داسې ده، نور فروټ وګوره ریټونه چې کوم دي اسمان سره خبرې کوي. دا ریټونه د رمضان نه 2 ورځې مخکې 180 170 ریټ و، اوس एकदम 120. دا څه دا مونږ ټولو ته پکار دي چې دې مونږ بایکاټ وکړو او دا نن چې دا کم پروګرام مونږ کوو نو دا مونږ د بایکاټ لپاره کوو چې زمونږ دا کم پروګرام کوو چې دا مخکې لاړ شي او مونږ بایکاټ وکړو. دا بایکاټ مونږ ځان لپاره نه کوو، مطلب خانان چې کم دي کنه خو په 1500 هم خوړلی شي. دا زمونږ تاسو اورئ دا بایکاټ زمونږ تاسو لپاره ده چې دا بایکاټ مونږ جاري وساتو او دا کم فیسبوک دا کم پروګرام چې مونږ چلو چې دا په وړاندې لاړ شي او هر سړی بایکاټ وکړي. مونږ خپله چې کم دا فروټ نه خوري، مونږ دویمه درېیمه ورځ په بایکاټ باندې روان یو ځکه چې لاړ شي دومره زمونږ وس نشته چې څومره نو زمونږ نه لاندې به څه وي هغې به څه کوي. دا کم بایکاټ چې کم دی نو په دې باندې به د دې فروټو باندې قیمت باندې اثر وګرځي؟ اثر خو پې ځکه پرېوځي چې هر یو علاقې خپل بازار ده او هغه علاقې خلک فروټ نه علي، خو یو ورځ به پاتې شي په دویم ورځ باندې به غورځئ، په درېیمه ورځ به په اټومیټک ریټ ارزانوي. دې باندې خو ډېر ښه اثر په بایکاټ باندې ده چې بایکاټ وشي فروټو منډۍ نه به رسایي کم شي، هلته نه به کم راځي، هلته به هغې نقصاني کېږي، دلته چې کم دی راوړي او دا خو څه ټایم دپاره وي 2-3-4 غنټې یا یو شپه پې تېرې شي په دویمه شپې دی په خپله ریټ غورځوي. او اوس هم په روژه کې خو د فروټو څه داسې دغه نشته. یاره زه خو وایم چې کنه موسم ډېر ښه موسم ده او بې موسمه فروټ دی که نه لږ بې موسمه موږ ته ځکه وایو چې د خټکۍ دې موسم نه دی، هندواڼه دې موسم نه ده، مالټه دې موسم نه ده، بې موسمه فروټ که نه او بیا به بې موسمه فروټ موږ باندې دومره ګران خرڅېږي. یقینا بایکاټ نو خلک پکار دی. دا زمونږ بدن ته چې دا تا کومه خبره فضل نبي صاحب وړاندې کړله چې یاره موسم نه ده نو دا خو زمونږ لکه بدن ته طاقت نه ورکوي، دا خو نقصان ورکوي. نو خو چې نقصان ورکوي دې خو بدن ته مو فایده نه ده کېږي. دې مخکې دکانداران مو چې کوم دا تباه کوي ریټونه را باندې زیات کوي. خو زه په دې کې د ټولو سیسټمو کې دا وایم چې د بایکاټ سره او د خپل انتظامیه هم راوچت کړو چې دیم لږ راپاسي او دیم دا ریټونو باندې شروع کی کاروایی شروع کی. نو موږ د بایکاټ سره د خپل د ضلعي انتظامیه دام راوچتول غواړو چې دیم راوچت شي. یقینا بایکاټ چې کوم دی دا مهم چې کوم دی په زیاتره په یورپ ملکونو کې هغه دا کامیاب شوی دی هلته. نو زموږ هم پکار چې موږ دغه شان بایکاټ وکړو. نو موږ هم وایي نو خالق نن دا هڅه کوو چې د فروټو به بایکاټ بس بایکاټ دی زموږ د فروټو نه بایکاټ دی او زموږ دا لاس چې کوم دا که نه دا تاسو نور هم خلکو ته وغځوئ. کم از کم د رمضان کې به موږ فروټ نخرو. بایکاټ